څوک چې کنزل کوي دغه سړی په دې کنزل باندې منافق شو. ملری کورونا یې مینه دې مې نکړه مینات دې وکړه او نتیجه کې ولیکل چې دا دې څومره ورخطا کیږي. د پیغمبر په لابراتوار کې موږ تاسو ثابت شو چې به منافقان جوړیږي، خو هغه انسانان چې کنزل کوي آیا موږ تاسو دا ناس انسانان کنزل کوو کنه کوو؟ ولا تنابزوا بالالقاب. د پحشان ځان ساتو کنه ساتو. په کوم شی باندې چې رب العالمین خپه کیږي هغه وړاندې کیږي کنه وړاندې کیږي، چې په کوم شی باندې موږ له امر کړی دی هغه لا تړلې کنه مو تړلې. کله چې موږ نه ګناه شو استغفر الله مې ویلې ده کوم نه دی ویلې. کله چې موږ به تور مثال د ګناه سره مخامخ شو ځان مستاب کړي کنه دی. کله چې موږ نه نیکی وشو پاغه متشکر او شکر استلې ده کنه دی استلې. او کله چې د نور مسلمانانو سره مخامخ شو هغه مهم ګڼلې کوم نه دی ګڼلې. د رب العالمین سره زموږ استاد هغه ژوند په کوم ترتیب باندې دی؟ د طاغوت نه موږ ځان ساتلې کوم نه دی ساتلې؟ د رب العالمین سره محبت شته کې نشته دی؟ د الله بندګین په وفاداری سره کړي کوم نه دا کړي؟ د خپل ځان لپاره چې کوم شی غواړو د بل مسلمان لپاره مو غوښته کوم نه دی غوښته؟ که چرته مو غوښته نو پوهه به دې باندې چې تق انسان کې تقوا ده. دا سره اوچت دی د الله په نسبت قیمتي دی. د شي انسان به په دغه عمل باندې د دې مصیبت ته ځان به بچ کړي، مصیبت مخنه به ودرېږي. الغرض د مصیبت پریشانی دغه د ختموالي لپاره اساسي بنیادی مهم رکن هغه تقوا ده. پنځه مرتبه ځان سره یاد ساتئ. تقوا دې ته ویل کېږي چې کله انسان نه ګناه وشي به استلا توبه وباسي. تقوا دې ته ویل کېږي چې سړی کافر ایسته په اسلام کې را داخل شي. تقوا دې ته ویل کېږي چې اشتباهي شیانو سره مخامخ شي د استاپ والی. تقوا دې نه ویل شي چې په دنیا کې زاهد شي. او تقوا دې نه ویل کېږي چې دا خپل زړه فقط او فقط رب العالمین له متوجه کې او بل چاله نه. الله عز وجل قرآن کې فرمایي ومن يتق الله، څوک چې د رب العالمین نه یریږي، منی ذکر کې نارینه نه که زنانه، عربي دی که عجمي، عالم دی که امي دی،